د پلار په مخ کې به نوجوان د نسوارو چونډۍ نشو اچولی. نن زما نوجوان ډک سریګټ د پلار په مخ کې څکي. نن زما نوجوان دومره سیګرټې په جیب کې وي چې ما په خپله لیدلی دي چې پلار تلی د زوی نه سیګرټ غوښتې او زوی وله سیګرټ ورکړی. ته به د داسې بچي نه حیا وکړې یا به هغه ستا نه بیا حیا وکړي. دا خبره بعیده نه ده، وابورئ او تاسو به اورېدلي چې دغه بچی به تا ته د خپلې بیبي یعنی د خپلې مور په مخ کې به تا ته بد ردوي که تا ته یې ونه ویل او دا حیا ما او تا په ځان کې رانوستا نو بیا به زما نوم اسلام نبی نه او تاسو به اورېدلي چې خپل پلار ته خپل بچي بدې ردې د خپل مور په مخ کې ویلي دي. که چرې دې پلار د خپل بچي نه حیا کړې وې، د خپلو رشته دارو نه یې حیا کړې وې، د دې سپین ږیرو نه یې حیا کړې وې، نن به دغسې ستا بچي تا ته بدرد نه ویل. نن حیا کوم ځای ته لاړه؟ صرف 5 وخته مونځ کوه او روژه نیسه او حج عمرې ته ځه، نور سم مه کوه. ته بس مؤمن یې، مؤمن لا نه یې. تا باندې خو لا ډېر اصول د معاشرې پاتې دي، تا باندې لا ډېر اصول د رشته دارۍ پاتې دي. هغه پوره که، هغه نه پوره کو. رشته دار د رور سره وران، رور د پلار سره وران، زوی د مور سره وران، خواښې د انګور سره ورانه او انګور د خواښې سره ورانه. هر ځای کې یو فساد جل را پیدا شوې ده. وجه صرف دا ده چې موږ د ټول دین نه ځان نه خبرو.